زمون په معاشره کې پښتون دا مظلوم دی. پنځپيري مولا او دیوبندي مولا دی خپل اختلاف د قرآن مطابق نشي ختمولی. دا مولا په معاشره کې د عوامو تربیت بسوه کی. نن زما په معاشره کې سود کول دا په عروج باندې دی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهایی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا په مخ د ځمکه باندې خصوصا په دې دور کې د علماء کرامو په خپل مابین ډیر زیات اختلافات دي. نو آیا دغه اختلافات بنیاد او وجه او سبب او علت او غرض او مقصد دا څه کېدلی شي؟ او دغه اختلافاتو کې فایده څومره ده او نقصان څومره دی؟ د ټولو نه لوی نقصان هغه خو دا ده چې کله هم علماء کرام په خپل مابین کې د اختلافاتو شکار شي او یو بل سره دغه اختلافي دغه میدان ګرم کړی وي، نو هغه قوتونو ته د اسلام خلاف د کار کولو د خپل لادینیت او بېدینیت او الحاد او دهریت په دې معاشره کې د خور کولو هغه موقع ورته میلاو شي. مثال په تور باندې چرته یو بنگله وي او هغه بنگله د جواهراتو د یاقوت او د مرجان او د سرو زرو او د پیسو نه ډک وي او هغې ګیر چاپیره دغه چوکیداران سپایان ودرولې شوي وي. اوس چې کله هم غله راځي دغه سونا یاقوت قیمتي ملغلره غلا کولو کوشش کوي، نو دغه چوکیداران او دغه سپایان دا به دغه غله منع کوي او دغه خزانه او دغه بنگلې دغه حفاظت به کوي. خو چې کله دغه بنگلې او دغه د سونې او د جواهراتو حفاظت کوونکي دغه چوکیداران دیو چې کله د خپل ځایونو نه یو ځای ته راغونډ شي او هغلته په خپل مابین کې یو بل سره جنگ جګړه شروع کړي، اختلافات وکړي او دا ټول توجه په آپس کې دغه څوکیدارانو یو بل سره د جګړو کې دغه سوچ او فکر وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې آیا دا غل په دې شا طرف باندې راتلل او دغه خزانه غلا کولی شي او که نه شي؟ بالکل غلا کولی شي، ځکه چې څوکیدارانو خپل څوکیداري پرېښوستله او یو بل سره جګړه شروع کړله. دقه شانتي د اسلام د قلعې د مسجد او د منبر د قرآن او د حدیث دغه څوکیداران دا په معاشره کې علماء کرام دي. د دیو کار د اسلام څوکیداری ده، د دیو کار د قرآن څوکیداری ده، د دیو کار د دین د شرک نه بچ کول دي، د دیو کار په معاشره کې دا خلق د ظلم نه منع کول دي. لیکن دغه علماء کرام خپل دغه کار پرېښوستله او په خپل مابین کې دغه جنگ جګړې دغه اختلافاتو دغه میدان ګرم کو. نو تاسو وګورئ نن زما په معاشره کې سود کول دا په عروج باندې دی. وجه څه ده؟ د علماء کرامو خپل دغه اختلاف. زمون په معاشره کې پښتون دا مظلوم دی. وجه څه ده؟ د علماء کرامو د یو بل سره اختلافات. زمون په معاشره کې د نوجوانانو د زړه نه او د ذهن نه د سنت اهمیت ختم شو. د کاروباري خلکو د ډریورانو د دکاندارانو د ذهن نه سنت اهمیت ختم شو. وجه څه ده؟ د علماء کرامو په مابین کې اختلافات. نن چې څوک جمعه منځ وکړي هغه بیا سنت نه کوي. وجه څه ده؟ چې هغه د سنت د اهمیت او د سنت د اجر او د ثواب نه خبر نه دی. نن زمون په معاشره کې د غیرو د یهودو د نصاراو
د دې خلکو دغه ټول میشن او د دې دغه رسم او رواج زمون په معاشره کې خور شوی ده. وجه څه ده؟ د مولا په یو بل کې اختلاف. هر مولا څه کوي؟ دا عوام لدینه خبر نه دی چې سنت څه ته ویل کیږي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام سیرت څه ته ویل کیږي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام کردار گفتار دا څنګه و، معاشره څنګه و، بازار څنګه و، د دینه عوام خبر نه دی. نو چې کله مولا په مسجد کې په منبر او په محراب باندې د رسول الله مبارک علیه السلام اخلاق نه بیانوي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام سیرت نه بیانوي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام گفتار او کردار دا نه بیانوي، د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په معاشره کې ژوند کول دا نه بیانوي، نو ظاهره خبره ده امیانو سره خدا علم نوي، نو هغه د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د معاشره د ژوند نه خبره پاتې شي. نو چې کله نه خبره پاتې شي نو د معاشره کې ژوند خو تیرول غواړي کنه، کاغه د سنت په طریقه وي، که د سنت خلاف وي، که څوک د سنت نه خبر وي هغه په سنت او طریقه باندې به ژوند وکي. خدا څوک چې د سنت نه خبر نه دی هغه بیا ګوري چې آیا د مغربي ممالک دا په معاشره کې دا نور خلک دا څنګه ژوند کوي، هغه نه دیو سبق واخلي، اثر واخلي، په معاشره کې دا هر څه عمل دا رسم رواج دا په معاشره کې رایج شي. بیا د مولا کار سوي فتوا لګول، او هو فلان کې د سنت خلاف کار وکړو، دا خو مشرک شو، دا خو بدعتي شو، دا خو اسلام نه بهر شو. نو مولا دی فتوا لګولو نه مخکې په کار درته دا ده چې ته په معاشره کې دا خلک د سنت او د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د معاشره نه خبر کی، دا خلک د دې قرآن مجید نه ته خبر کی چې کله ته د عوامو ته د رسول الله مبارک علیه السلام او د صحابه کرامو معاشراتي ژوند دا نه ورخی، د رسول الله مبارک علیه السلام سیرت او صورت او گفتگو دا نه خی، نو بیا په دې خلکو فتوا هم لګوه. دا خلک د دې رسم او د رواج په کولو باندې دومره غټ مجرم نه دی څومره چې مولا مجرم جوړیږي. وجه څه ده؟ چې مولا کار ده چې د دې رهنمایي کول. نن زمون په معاشره کې د الحاد ولې په عروج باندې دي؟ د دې ټولو غټ وجه د پنځپریانو علما دي. نن زمون په معاشره کې د دهریت دا ولې په عروج باندې دي؟ د ټولو نه غټ وجه د پنځپریانو علما دي. دغه ټولو خلکو ته زوایم، دغه مولیانو ته هم زوایم چې ته په خپل مسجد کې چرته دی عوامو نه تا چرته منځ اورولې دي، نور هر څه پرېږده، معاملات هم پرېږده، منځ چې آیا دا ستا مقتدیان چې دا منځ کوي دیو رکوع د رسول الله مبارک علیه السلام په طریقه کوي، دیو سجده رسول الله مبارک علیه السلام په طریقه کوي، د دیو قرات دا د رسول الله مبارک علیه السلام په طریقه باندې دی کنه. دا مسائل مولا نه خي، خصوصا د پنځپریانو مولیان په منبر باندې وخیږي فلان کې مولا مشرک، فلان کې مولا کافر، فلان کې مولا بدعتي. دې سره رسته وګوره د معاشره خپل ټیک کا. دې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، چې تاسو په خپل مابین کې اتحاد او اتفاق سره ژوند کوئ، د الله رب العالمین دغه رسې باندې کلک منګولې ولګوئ، د الله رب العالمین دا قرآن دا په مضبوطیا سره ونیسئ، خپل دغه معاشره دغه ژوند دا د قرآن د اصول د قوانینو لاندې جوړ کړئ، په خپل معاشره کې د قرآن تعلیمات عام کړئ. لیکن کله چې مولا پنځپری مولا او دیوبندي مولا دی خپل اختلاف د قرآن مطابق نشي ختمولی، دا مولا به معاشره کې د عوامو تربیت بسوکی چې تا ته الله رب العالمین فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
ته د الله رب العالمین اطاعت وکه، د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام اطاعت وکه، د اولی الامر د فقهاو د مجتهدینو هغې په اقوالو په استنباطاتو باندې ته عمل وکه، په هغې په نقش قدم باندې ته روان شه. نو چې کله مولا د پنجپیریانو او د دیوبندیانو د بریلیانو د غیر مقلدینو دغه مولیان دا ټول په دې قرآن باندې یو اتفاق نشي جوړولی، دوی خپل دغه مسله په قرآن نشي حل کولی، دوی د الله او د رسول او د فقهاو مجتهدینو اطاعت تابعداري نشي کولی. نو بیا عوام نه ولې ګیله کوو؟ یقینا د عوامو به ډېر کمزوري وي، یقینا عوام به ډېر کوتاهي کوي، لیکن اصل مجرم د الله په نسبت دی او د رسول په نسبت دی او د صحابه په نسبت دی او د مخکې تیر شوي مجتهدین او د فقهاو په نسبت دی. لوی مجرمان دا علماء سو او هغه علما دي چې خپل د منصب، خپل د فین فالوور، خپل د زنده‌باد د مرده‌باد د نارې د وجنه د قرآن د حدیث دای پرې خوستې دي. دا د معاشره د ټولو نه لوی مجرمان دي. زمون معاشره کې مولا څوک دی؟ چا پسې چې 15-16 کسان ګرځي. زمون معاشره کې مولا څوک دی چې زنده‌باد او د مرده‌باد د غناري ورپسې ډیر زیات وهلی کیږي؟ زمون په معاشره کې مولا څوک دی چې چا سره بینک بیلنس برابر وي، چا سره گاډي وي، دوم دام وي، زنده‌باد مرده‌باد وي؟ دا زمون په معاشره کې لوی عالم دی. دستارو کې ہر تارو کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. هر پګړی تړون کې د عالم نشي کېدلی، لاس کې تسبیح اغستون کې دا عالم پیر نشي کېدلی، بلکې د عالم د پاره شاه انور شاه کشمیری رحمه الله هغې د علماء سو او د علماء حق په مابین کې ښکلې وضاحت کړې ده. شاه انور شاه کشمیری رحمه الله کتابونه د مطالعه وکړی شي. نن زه خپل دغه عوام ورونو ته پیغام ورکوم او ټول علماو ته هم پیغام ورکوم چې ای علماو او ای عوامو، هغه مولا پسې چرته هم امیانو تاسو لاړ نشئ. کم مولا چې خپل خبره د قرآن مطابق او د بل مولا سره اختلاف د قرآن مطابق حل کولو باندې تیار نه وي، لکه څنګه چې د پنجپیریانو دغه مولیان دی په قرآن باندې خپل دغه فیصله کولو ته تیار نه دي. او دغه مولیانو ته هم زه وایم چې بس کې دي خلکو ته نور دوکه ورکول دا پرېږدئ. د امت او د عوامو په دغه سترګو کې دا شګې اچول دا نور بس کوي. ډېرې مناظرې مونږ وکړلې، ما هم ډېر مناظرې وکړل، څه فایده وشو؟ هېڅ هم ونه شو. وجه څه ده؟ تا ویلې، ما ویلې، زما مشر ویلې، ستا مشر ویلې، بس خبره ختم شو. تا خپل د مشر دفاع کوه، زه به د خپل مشر دفاع کومه، مسله به هم دقه شان غمبیر پاتې کیږي. حل څه دی؟ د الله رب العالمین دا کتاب. حل څه دی؟ د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام حدیث. حل څه دی؟ د فقهاو استنباط او اجتهادي مسائل چې هغه باندې مونږ کلک نیوکه وکړو. یعنی هغه باندې نیوکه مطلب دا چې په هغه باندې مونږ عمل وکړو. یقینا هغه مولا هغه د ټولو نه لوی د اسلام او د دین او د قرآن او د مذهب سره غداري کوونکی دی. کم مولا چې خپل مسله په قرآن باندې حل کول نه غواړي. زما ټول ذریت پنجپریت ته زما چیلنج دی. تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو حق پرسته یې، زه تاسو ته چغې وهمه، چیلنج درله در کومه، منت زاری درته کومه چې ته ما ناحقه ګڼي او ته ځان ته حق پرست وایي، بیا په دې قرآن باندې ته ما سره ولې نه کینې؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما سره بحث ولې نه کوي؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما ولې نه مطمئن کوي؟ چې کله ته د حق پرستي دعوه هم کوي، کله چې ته ځان ته حق پرست هم وایي او بیا ته ما سره په دې قرآن خبره نه کوي،
معلومیږي دا چې تا کې منافقت دی، معلومیږي دا چې ته اسلام سره غدار یې، معلومیږي دا چې ته اسلام سره مخلص نه یې. زه خو درته دا نه وایم پنجپریانو وحدان مولا یا بل پنجپری مولا یا خزریات بکروي صاحب چې راشه د کرکټ غونډې کې میچ به جوړ کو، دا خو طریقه نه ده. 50 کسان به تر راولي، 50 به زه راولم، تا سره بلاس کې خپل سری او هارونه وي، ما سره بلاس کې خپل سری او هارونه وي، بس دوانه به دغه میدان مناظره کې به کبډي کوو او زنده‌باد او مرده‌باد دغه نارې به وي. څنګه چې د کرکټ په میدان کې غیر چاپیره خلک وي، دا بالینګ کوونکي کسان چې کله یو کس خبال وکي هغه وایي چې تالیا بجاو، بس دغه هر څه شروع شي، دا زنده‌باد او مرده‌باد. دا قصې پرېږدئ، دا تر دې 2025 پورې دا قصې مو وکړله، بس دی، نور دې نه قلار شئ. چې ته ځان ته حق پرست وایي بیا دې ته مه ګوره چې زه دې کس سره کینم آیا دا کس ماشوم دی، مشر دی، ملا دی که نه دی، بلکې زما نظریه دا ده، زما په نس باندې د پنجپریانو امیانو نه واخله تر ټول خلکو پورې دا د قرآن او د حدیث نه لرې روان دی. زما نظر دا دی اوس که د پنجپریانو یو امی انسان چې ګیره خرلی وي ما ته راشي ما ته وایي چې مولا طالبه تا دا خبره کړې ده، ما په دې مطمئن که چې موږ د قرآن نه لرې یو، زه به ښه اخلاقو دایره کې ورته قرآن مخې ته کېږدم، دلایل به پیش کړم چې بالکل راشه زه به دې مطمئن کړم. الحمدلله ثم الحمدلله زه حق پرست یم، له دې وجې نه زه هغې د مطمئن کولو دپاره تابعدار یم. خو چې کله ته یو کس باندې ردم کوي، یو کس ته مشرک هم وایي، یو کس ته بدعتي هم وایي، خو چې کله هغه درنه مطالبه کوي چې راشه ما ته زما بدعت وښایه، راشه ما ته زما شرک وښایه، راشه زما ناحق پرستی ما ته وښایه، زه به د بدعت هم پرېږدم، زه به شرک هم پرېږدم، زه به ناحق پرستی هم پرېږدم، د دې باوجود ته ورته دا هر څه نه ښایي، د دې باوجود ته نه تیارېږي. معلومیږي دا چې تا نه لوی منافق او لوی غدار په دې مخ د ځمکه باندې بل څوک نشته. او دغه وحدان مولا ته زه وایم بشمول د ټول پنجپریانو چې تاسو خپله مسله په قرآن او په حدیث حل کولی نه شئ، تاسو یو عالم سره په قرآن او په حدیث باندې فیصله کولی نه شئ، نو تاسو به د دې امیانو څنګه تربیت کوئ؟ ای ظالمانو، یو کس چې په خپله درته وایي چې راشه په قرآن او په حدیث باندې خبره کوو، ته ورسره تیار نه یې، نو بیا شرمېدلې ته په کم خوله باندې وایي چې ته مشرک یې. هغه خو درته وایي چې راشه دا شرک راته وښیه چې زه د خپل د شرک نه توبهګار شم، د دې باوجود چې ته ورته شرک نه ښیي، معلومیږي دا چې ته غټ رذیل بې وجدان او مردګاو او لوی غدار د دین اسلام سره یي. دا ټول تاسو ځان ته دکانداري دپاره دا قصې کوئ، دا عوام مو په دې شر او په اختلاف کې مبتلا کړي، خو ستاسو دا رذالت دا به زه دې دنیا ته ورښایم. ټول عوامو ته هم زه وایم تاسو هم سادهتوب مه کوئ چې فلانکي مولا زنده‌باد او فلانکي مولا زنده‌باد، نه، ټول مولیان زنده‌باد. عوام دا پنجپری مولا هم زنده‌باد، دا بریلوي مولا هم زنده‌باد، دا غیر مقلد مولا هم زنده‌باد، دیوبندي مولا هم زنده‌باد د عوامو دپاره. بلکې عوامو ته زه دا وایم چې په مخ د ځمکه باندې د هر ډلې والا مولا چې وي دا زنده‌باد به وي. د مولا په جامه کې چې څوک وي عامې دپاره لازم ده چې د دې قدر احترام وکړي، خو چې کله تاسو پوه شئ چې دا مولا د قرآن او د حدیث سره غدار دی، د خپل دنیاوي مفاد او عزت دپاره دی قرآن او حدیث سره غداری کوي، بیا دا مولا زنده‌باد نه وي بلکې دا به مرده‌باد وي. په مخ د ځمکه باندې د کم فرقې مولا چې وي ټولو ته زما دغه پیغام او دغه دعوت دی چې ای مولیانو
چې مونږه د الله په دې کتاب په دې آیت باندې فیصله نشو کولی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو اختلاف مه جوړوئ بلکې تاسو اتفاق او اتحاد په دې باندې قایم اوسئ او د الله رب العالمین دا کتاب خپل دستور او خپل منشور جوړ کړئ. نو آیا ما او تا په معاشره کې د بل کس تربیت کولی شو؟ هرگز نشو کولی. نو باید ټولو مسلمانانو ته خصوصا ټول علماء کرامو ته د هر مکتب فکر والو ته زما دا پیغام دی چې اخلاص په خپل زړونو کې پیدا کړئ، د خپل د اکابرینو د خپل د مشرانو دغه بت پرستی دا د زړه نه لرې کړئ، د خپل د تنظیم او د خپل د فرقې دا مینه د الله او د رسول په مینه باندې مه زیاتوئ. راشئ څومره اختلافات چې دي بغیر د مناظرې نه، بغیر د زنده‌باد او د مرداباد نه، بغیر د شور شغب نه، بغیر د تعصب او د نفرت نه په قرآن او په حدیث باندې حل کوو. دا ولې نه حل کېږي؟ مولا دې سوچ وکړي چې زمونږ دا اختلاف دا ولې نه حل کېږي؟ دا ځکه نه حل کېږي چې تا د خپل د مشر دغه بت پرستی او دغه شخص پرستی تا په خپل دغه عقل او په دماغ او په زړه باندې غالب کړی ده. تا د خپل تنظیم دغه مینه محبت دا په قرآن باندې زیات کړی ده. له دې وجې نه ستا مسلې نه حل کېږي چې کله هم یو انسان خپل مشر پرېږدي، خپل تنظیم پرېږدي، خپل عزت پرېږدي، خپل منصب پرېږدي او دې د الله رب العالمین دغه کتاب ته سر ښکته کړي او د الله رب العالمین دغه کتاب مخې ته لاس په نامه ودرېږي، د الله رب العالمین د کتاب مخې ته هر څه قربان کړي، بیا دغه انسان ټول مسایل حل کېږي. معلومیږي دا چې خصوصا د پنځپریانو مولیانو دیو قرآن ته سر ښکته کولو ته تیار نه دي، دیو د الله عظیم کتاب ته سترګې ټیټولو ته تیار نه دي. کنې موږ خو دا چغې وهو چې ظالمانو نور مو امت مه تباه کوئ، نور امت مه زوروئ، نور په امت کې اختلاف مه پیدا کوئ. بس کوئ خپل د تکبر، خپل د غرور، خپل دغه نشه، خپل دغه ګمڼ دا پرېږدئ، د الله رب العالمین د کتاب ته لاس په نامه ودرېږئ، د الله دغه کتاب ته خپل سترګې ټیټې کړئ، د الله دغه کتاب ته د سر ښکته کړئ. بس چې کومه خبره الله رب العالمین په کتاب کې بیان کړې ده هغه قبول کړئ، اختلاف به خود ختم شي. خو نن خصوصا د پنځپریانو مولیان دې ته تیار نه دي چې د الله د کتاب خبره ومني، دا اختلاف به څنګه ختم شي؟ نو ټولو مسلمانانو ته پیغام دی چې بېشک زمونږ مشران حتی چې ستا پلار زما پلار رونه ولې نه وي قابل احترام دی، خو چې کله د قرآن په مقابله کې راشي بیا به چرته به هم دې ته نه ګوري چې آیا دا کس مې پلار دی، دا مې رور دی، دا مې د تنظیم مشر دی، دا مې د فرقې مشر دی. بیا به د معاشره کې دا ژوند دا به امن و امان په سکون سره تېرېدو دپاره انشاءالله دا ماحول دا به سمیږي. کنې دغه شانتې که چېرته مونږ د قرآن ته سر نه ښکته کوو دا معاشره چېرته هم نه ټیکېږي. نو الله رب العالمین د اول ماته او بیا وروسته اورېدونکو ټولو ناظرینو ته الله رب العالمین د قرآن مخې ته دا سر ښکته کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د مونږه د دې زمانې د ټولو فتنو نه په امان کې وساتي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.